أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. د ټولو نه مخکې زه د سکول ایډمنسټریشن ښاغلي درنو مېلمنو او د دې ګلانو ماشومانو چې کوم پیرنټس راغلي دي هغه ټولو ته هرکلی وایم. زما نوم بلال دی. زه په شیرپو کالج کې د کمپیوټر ساينس د لیکچرر په تور باندې کار کوم. د دې نوکرۍ نه مخکې ما په ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن کې تقریبا 10 کاله خدمات ورکړي دي. د دې ګلانو ماشومانو سره زموږ تعلق ډېر زیات جوړ دی. د ډېر وخت نه د دې ماشومانو په تربیت کې زموږ لاس دی. د ماشومانو مثال چې کوم دی دا د یو سپین پیج په کور باندې دی، لکه وایټ پیج چې سپینه پاڼه. په دې سپینه پاڼه باندې چې چا څه ولیکل د ماشوم کردار هغه شان ته کې جوړېږي. د ماشوم تربیت کول د ټولو نه مخکې د مور غېږه چې کوم ده نو دا لومړنۍ مدرسه ده. د ماشوم تربیت د مور د غېږې نه شروع کېږي او زه په دغه تربیت کې ستاسو چې کوم کردار دی هغه مسلمه دی، هر چا ته معلوم دی او د دغه کردار چې کوم احساس دی هغه تاسو سره شته، ځکه تاسو نن راغلي یې خپلو ماشومانو سره. بل خوا الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي څنګه چې ما تاسو ته آیات ولوستو. الله تعالی وایي آیا علم لرونکي او علم نه لرونکي خپلو کې برابر کېدی شي؟ دا ماشومان چې کله تاسو د دوی تربیت وکړئ دوی ته دا څیزونه زده شي چې لکه په معاشره کې به دوی ژوند څنګه تېروي، دوی کې کانفیډنس راشي. د دې نه علاوه ماشومان ستاسو منونکي شي. د دې ټیچرز خبره دا سټوډنټس دا ماشومان مني نو په کور کې دوی منونکي شي. هر یو کار ته هر خبرې ته ستاسو په غور سره باندې غوږ دي. او بل ماشوم پکې د معاشرتي برایو نه بچي، د معاشرتي برایو نه دې خبر شي. کله چې دا ماشوم لویږي او اعلی تعلیم حاصل کړي نو د هغې سره سره که دې کاروبار کوي په کاروبار کې هم دې کامیابي، که دې نوکري کوي په نوکرۍ کې هم دې کامیابي، که دې چېرته بهر ملک ته ځي سکالرشپس ورته میلاړېږي. چې څومره ماشوم ښه تعلیم کوي هغه عمره د ښایسته ژوند د حاصلولو مواقع درته زیاته حاصلېږي. څومره چې دې مخکې ځي هغه عمره د ده ژوند نور هم ښایسته کېږي او د دغه ماشومانو د دې ښایسته ژوند حصهدار دا پیرنټس وي. نو تاسو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو له وخت ورکړئ، ښه تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه تاسو وپېژنئ او هلته خپل بچي ولېږئ. د الف خان صاحب د دې سکول نه چې زه خبر شوم مایي چونکې دوی د صحافت هم حق ادا کړی دی، دغه شانته کې ایز ا سوشل ورکر هم دوی بهترین خدمات د معاشرې نه ورکړي دي او موږ هیله لرو چې انشاءالله د تعلیمي میدان یا د دې ایجوکیشن سیکټر کې چې دوی کومه شروع کړې ده نو انشاءالله د دې به هم پوره حق ادا کوي. د دې نه علاوه زه د دې سکول د دې ایډمنسټریشن په دې دومره منظم پروګرام په جوړولو باندې په ارینج کولو باندې دوی ته مبارکبادي ورکوم او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې ما له موخه راکړه دلته کې د یو څو خبرو کولو. الله مبارک خوشحاله لرم.